یو بزرګو یو سړي ورله خپل بچی راوسته وی جی زما دې زوی ته دعا وکړه خبره نیکان له خلک بچي بوځي رسول الله مبارک له هم صحابه و بچي راوستل نو هغې بزرګ سره یو خوږ شی و ماشوم چې خوږ شي ته وکتل نو د ماشومانو خواږه خوښي نو نیغ نیغ یې ورته وکتل ورته وشو هغه بزرګ چې پوه شو چې د ماشوم خو د خوږ شي ته زړه کېږي ورته ویم بچی واله دا شی هغې ماشوم ورتړم کېده خو لاس یې هم ورله نوړه خوږ شي ته هم مړه کېده بزرګ ورله ورکوي د پلار سترګو ته نیغ نیغ ګوري دا شی خو مې خوښ دی او زما د تبې شی دی خو چې د پلار د طرف نه اجازه شته او که نشته زما پلار د دې په اغېشتو راضي دی او که زما پلار پې ناراضه دی د پلار سترګو ته یې نیغ نیغ کتل پلار ورته وایي بچې واله بزرګ درله په خپل لاس صاحب دله دا شی درکوي واله د صاحب مبارک د لاس نه هغه شي زه هغې ماشوم د هغې بزرګ د لاسه خوږ شی واخېسته او خولې ته یې که د هغه د خوښې شي بزرګ په ژړا شو الله ته په سجده باندې پرېوته په سلګو سلګو باندې دا بزرګ جاړي هغه سړی ورته وایي جي ولې غلط کار مې وکړه چې ما دې زوی ته وې دا ته واله یاره جي ما نه که څه غلطي شوې معافي غواړمه او ورته وایي نه ما سره د خپل ځان غم شو دې بچي ته او دې ماشوم ته چې ما دا خوږ شي ونیو نو د دې شي ته زړه کېده دا د ده د خوښې شی و خو تا ته یې وکتل چې آیا زما دا پلار پې راضي دی که نه که زما پلار د دې پر اغېشتو باندې راضي وي نو بیا به ته خوند حاصل کمه او که زما پلار پې راضي نی نو بیا ته خوند نه حاصلومه نو جاړمه په دې چې د دنیا کې ډېرې شیزونو ته هم زړه موږ لکېږي او موږ یې خو رالو موږ چته هم دې ته ونه کتل چې موږ یې رالو چې زموږ رب پې راضي دی او که نه